بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة البقرة سلور حصہ درې سه مخ کې بیان شوي د دې زنا سلورم حصہ ده او په دې کې مسله د انفاق فی سبیل الله ده دې کوم سلور بابونه دي اولنی باب کې دا اول مسله د انفاق ایمان والا او مالو لګوي او بیا د کمی مسلې د پاره به مال لګي نو آیت الکرسی هغه ذکر کوي د توحید مسله بیا بیان د دوه ډلو کوي یو دی اصحاب الرحمن اولیاء الرحمن د الله ملګری دي او یو دی اصحاب اولیاء الشیطان د شیطان ملګری او دا غیر پر مثالونه ذکر کوي چې د الله دوست ابراهیم علیہ السلام عزیر علیہ السلام او د شیطان دوست په شکل د نمرود کې دی نمرود دا د دې لپاره مثالونه هغه ذکر کوي او بیا بار بار ترغیبات ورکي انفاق تا او دارنګي دا غیر پر مثالونه چې الہ العالمین وای چې زما په دین دی مال ولګو نو زبا دا غیر د څه بدلی در کومه قسمه قسم مثالونه دا غیر پر ذکر کړي اول مسله د انفاق د ایمان والو مال ولګوي د هغه نه چې مونږ تاسو له درکړې دی یو ورځ د سر روانه ده چاغي کې بیا تجارت نه خرید پروخ بنئ بای بنئ اغستل خرڅول بنئ دارنګي دوستی بنئ د یو بل سره ملګرتیا و ختمه دلته کله کله د ملګری نه راوالي الته کې بیا ملګرتیا نه او کله کله دنیا کې د یو بل سفارش کیږي الله رب العالمین وی التب سفارشم نی کافران دی ظالمان دی زکه چې د مال د الله په دین باندې نه لګي نو زکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان والاو انفقوا مما رزقناکم ولګوي بازي د اغنا چې موږ درکړي دي تاسو لا مما رزقناکم بازي ولګوي ټول الله نه غواړي ګوري زکه کټول الله غختله او وی غواړي نو سوره محمد کې راځي تفخلوا بیا به بخلو کوي ټول خو څوک نه لګي کنه نو الله وی بازي عزت مال راکا بازي عیسا د دیو جن ګوره په زکات کې لسم ادا او یا شلم ادا او په پیسو کې سلو ختم ادا نو بازي ده کنه مما رزقناکم بازي د هغه مال چې موږ درکړي دي تاسو لا یو ورځ را روانه ده دا غینه مخ کې ولګوا حدیث ته ترمذی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې قسم مال ستاده د دینه علاوه کنن دیو که سبا دینو دا مال د زرغون شاده دا دبل چاته پاتې دی سبا کله کله سړی مړ کیږي یاره ټول را پسې ولګوي هاي ټول استاد استاد نو څه لګي ځان پسې کوم وخت کې جستاو نو په وخت کې دی نه لګاو خیال دې کوم وخت کې جستاو نو هغه وخت کې دی نه لګاو اوس چې پردیش نو پردې مال خیراتی کې ادا پښتانه متل کې په پردي خیرات کې خپل نیا باخي وس کنه حدیث کې راځي درې قسمه مال ستاره درې قسمه
ودې خوړو ختم دی خوراک سکاک کې د استعمال کې دا مال ستا شو دویم قسم مال ستا دا دی چې تا ته جامې جوړې کړي ځان لدی جامه پیزار په وک او زوړ ډک دام ستا دی پوښ وکنه او کو هغه جامه پیزار د نه پاتې شنو هغه د لګوري بیا سو کور کې نه پریدوي ماشومان باندې سورې کیږي اوس پورې د بابا په خېټه د ماشومان اوړېدل راوړېدل نه سورې کېده اوس په جامې سورې کیږي د جامونه مېریږي اوس خیال دې نشه دومره بے وفا دنیا ده اوس هغه کپڑے و جامې کور کې نه پریدي نو چاله ور کوي چاله استاد لا سبا وایا تاسو د جوړه پر ازما ویلو زمانه خپل کپڑے د چاشتا زمانه خپل وسکټ چا ولې ده مالې سره راوړی خیال دې دې خیر دې هغه جدا خبرې دي کنه چې امام له چور کوي ګوره دا ډېر بد کاری چې د مړي جامې امام چولې او مسله ولاړی ډېر بد بلګي نو پته نه لګي او کې دې چې برابرم پینې نو تاسو بیا خبرې هم کمې کوي کنه یو طرف ته امام له دغه سیزم راوړی او بیا ورپسې خبرې هم کوي خیال دې نار اور ادا سے مکوا بس چې یو ملګری یو شاګرد ټلیفون کو کور والا یو پاتشي ما مخ کې ویلو تاسو ته نو دا کور والا کپڑے او پیزار او خوا دې خوا دا پاتیو نو دا کور والا دی خو بس پدې نه دی دا مشران راول کېدل دا کپڑے من خیراتی ورکو غالک په کلا هغه ول نه کپڑے هم نه ورکوي پیزار هم نه ورکوي دا ما ته پراتی صحیح ده ما د ټلیفون کو استاد جی وې دې کې څه ترتیب دی نو مارته ګورا ستا خزه او پات شوی دا او ستا بچی نشتا نو ستا د خزه په دې مال کې په دې ارزه کې درې مېسه دا دغه ایسه دا څلورمه نیمه ده نیمه ده د خزه بیا په د خاون په مال کې څلورم او اتمه ایسه ده نیمه ده چې بچی نه نو نیمه ده او چې بچی وینو به څلورمه ده صحیح ده نو مارته ستا په کې نیمه کپڑے او نیم پیزار رسوي ما ورته یو بل خبره وکړه چې کالیم پاتې دي دام خیراتی ور کوي کنه صحیح ده کنه